بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نمنګه هدایت النحو کتاب شروع کړو. مونږ وی په دې کتاب کې اول خو مقدمه خطبینا پای کې د الله پاک حمد و صلات بیان کو. دا غینه بعد مقدمه بیان ولا په مقدمه کې درې فصلونه. ولولنی فصل کې د علم النحو تعریف، موضوع او غرض بیان کړل. چې علم النحو هو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفيه تركيب بعضها مع بعض. دا سره د علم النحو موضوع بیان کړل چې الکلمه والکلام د موجوده او غرض د صيانه الذهن عن الخطا اللفظي في كلام العرب. دینه بعد ویم فصل کې د کلمې تعریف وکړو. کلمه څه ته وایي؟ لفظ وضع لمعنى مفردنا مفردین او مفردون. او د کلمې درې قسمونه: اسم، فعل، حرف. دا هر تعریف چې اسم څه ته ویل کېږي چې په خپل معنی او کولو کې چاته محتاج نه وي او د دریو زمانونو په زمانہ نه موندل کېږي. او د اسم علامات بیان کړو. بیا د فعل تعریف او د فعل علامات، د حرف تعریف او د حرف علامات. حرف په کلام عربی کې د سره پر راځي دغه ذکر کړی وي، فائدې ذکر کړی وي. بیا په دریم فصل کې د کلام ذکر کړو چې کلام تعریف سره کلام د څه نه جوړیږي، مسند څه ته وایي، مسند له څه ته وایي، جمله خبریه څه ته وایي، او کلمه د څه نه جوړیږي. د کلمې لپاره مسند او مسند له دا ضروري دي، یا د دوه اسمونو نه، یا د یو اسم او د یو فعل نه، او یا د دې نه کلمه جوړیږي. دا حرف او د اسم نه نه جوړیږي، یا زید خو جوړ شوی دا نو لګي یا حرف دا قائم مقام د ادو فعل له. بیا د خپل کتاب کې د اسم، فعل او د حرف خبرې کوي. خدای لګي صرف د اسم شروع کړل او چې د اسم دوه قسمونه دي، یو معرب دی او یو مبني دی. نو معرب څه ته ویل کېږي؟ نو معرب تعریف کړو چې کل اسم رکب مع غیره، هر اسم چې د بل چا سره ملو شوی وي او د مبني الاصل سره مشابهت نه لري، یعنی عامل سره یو ځای راغلی او د مبني الاصل سره مشابهت نه لري، دې ته معرب ویل کېږي. بیا د معرب حکم ویلو چې معرب دې ته ویل کېږي چې د هغه آخر د عامل په بدلیدو باندې بدلیږي را بدلیږي. بیا د اسم معرب د دې شپاړس قسمونه دي. اسم معرب ته دویم اسم متمکن وي چې شپاړس قسمونه او په دې کې نه قسم اعراب چلیدو نو اصناف تسعه بیان کړو. اولنې صنف حالت رفعي او دغه اسم متمکن د شپاړس قسمونه موږ په نه حساب باندې موږ د شپاړس وایو چې موږ د ټول اصناف په رعایت شي. نمبر 1 مفرد منصرف صحیح جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم غیر منصرف، اسماء سته مکبره او تثنیه اثنان واثنتان کلا وکلتا، جمع مذکر سالم اولو 20 تا 90، اسم مقصور غیر جمع مذکر سالم مضاف به متکلم، اسم منقوص او جمع مذکر سالم مضاف به متکلم. فدې کې دا نه قسم اعراب او نمبر 1 قسم حالت رفعي ضم لفظي النسبي فتح لفظي حالت جری کسر لفظي سره. دا قسم اعراب خاص سره لونی دریو مفرد منصرف صحیح جاری مجرا صحیح جمع مکسر منصرف. مثال جاءني دلو، جاءني هذا دلو او هذا زيد او هذا رجال، رأيت رجالا ودلوا او وزيدا، مررت بزيد ودلو ورجال. او دویم نمبر حالت رفعي ضم لفظي النسبي او جری دوانه په کسر لفظي سره، جمع مؤنث سالم سره خاص تجاني مسلمات رأيت مسلمات مررت بمسلمات. دریم نمبر حالت رفعي ضم لفظي النسبي او فتحي دوان اعلی النسبي او جری دوانه په فتح لفظي سره. دا قسم اعراب خاص سره غیر منصرف سره او غیر منصرف چې نه استه وي چې په دې کې دوه اسباب د منصرف نه یا یو په کې دا سره راغلي چې د دوه قائم مقام وي. او د دې مثال جاءني عمر ورأيت عمر مررت بعمر دا ذکر شوی. څلورم نمبر چې د دې حالت رفعي په ضمه واو لفظي، حال نسبي په الف لفظي، حالت جری په یا لفظي سره. دا قسم اعراب خاص د اسماء سته مکبره ابون اخون همون هنون فمون او په دوه لین کې دو. دا قسم اعراب د پاره څلور شرایط دي چې دا اسباب مضاف او دویم نمبر دا چې مکبر بوي، دریم نمبر دا چې مفرد بوي،
او څلورم نمبر دا چې مضاف به وي خو یا د متکلم ته به مضاف نه وي راجانی ابوک رایت اباک مررت بابیک پنځم نمبر اعراب حالت رفعی په واو یا الف ما قبل مفتوح سره او نسبه او جدید باندې په یا ما قبل مفتوح سره دا قسم اعراب خاص د تسنیه ملحقه د تسنیه درې قسمونه دي تسنیه حقیقی تسنیه لفظی تسنیه حکم معنوي او بیا شپږم نمبر حالت رفعی واو ما قبل مضموم حالت نسبه او جدید باندې په یا ما قبل مکسور سره او دا جمع مذکر سالم اولو 20 تدسخون سره خاص ده راجع مسلمون وولو مال و20 رجلا رأيت مسلمين وولي مال و20 رجلا مررت بمسلمين وولي مال و20 رجلا بیا د دې پوری دا اعراب چې نه دا لفظي وو ورس د دې نه هغه اعراب هغه تقديري ده الصنف السابع کې حالت رفعی په ضمه تقديري النسبی په فتحه تقديري او حالت جری په کسره تقديري دا قسم اعراب خاص ته اسم مقصور او غیر مذکر سالم مضاف به متکلم سره جاء موسى وغلامي رايت موسى وغلامي مررت موسى وغلامي او اتم نمبر حالت رفعی په ضمه قد تقديري النسبی فتحه لفظي حالت جری په کسره تقديري سره دا قسم اعراب خاص ته اسم منقوص سره اسم منقوص چې هر هغه اسم چې په اخر کې یا ما قبل مکسور راغلی خدایا یا د متکلم نوي جاء قاضي رأيت القاضي مررت بالقاضي او نهم نمبر چې لري حالت رفعی او تقديري سره حال نسبه او جری په یا لفظي سره دا قسم اعراب خاصه جمع مذکر سالم چې مضاف یا متکلم ده یعنی مسلمیه رأيت مسلمیه مررت مسلمیه دا فصل خلاص شو دویم نمبر فصل کې بیا د منصرف او غیر منصرف باسو چې منصرف دي ته وي چې بریګي د اسباب د مناسبت نه دوه سببونه نه وی راغلي یا یو پکې د سبب د اسباب مناسب نه وي چې قائم مقام د سبب نه وي او د غیر منصرف چې بایګي دا راغلي د غیر منصرف کوم دار چې بلې باندې په کسره او تنوین نه راځي خو کچرته دا مضاف شول نو بیا په دې باندې کسره راتلی شي او تنوین به بیا هم نشي راتللی بیا د غیر منصرف اسباب عدل وصف معرفه او جمع ترکیب وزن فعل او الف نون زائدتان داو عدل په لغت کې به معنی اوریدو سره دي او په اسم مختلف معنی چې لفظ د خپل اسم د خپل اصلي شکل نه بل شکل دا اوریدل او په دې باندې بغیر قالب صرفینه او دا وزن فعل سره نشي جمع کړي ځکه د عدل لپاره خپل اوزان دي فعل او فعل او مفعل فعال فعال دا مفعل دا ټول لري لپاره ریش په اوزان ویل شو ته او د عالمیت سره نشي جمع کړي عدل ځکه عالمیت دا بدل معین دلالت کوي او عدل دا په وصف مبهم دلالت کوي دا وګورئ دویم نمبر بیا وصف چې هغه په یو خلقي معنی باندې دلالت کوي او دا د عالمیت سره نشي جمع کړي او د دې لپاره دا شرط چې په اصل وضع په اعتبار سره په دې کې عالمیت ولا معنی وي دا لرون دریم نمبر هغه تانیث چې په دې کې تانیث علامات موجودي یا تانیث په درې قسمه تانیث لفظي د دې لپاره شرط عالمیت ته او دویم دا چې دې په اخر کې به دغه چې ما کتانیث معنوي نو بیا ور شرط دا چې درې حرفونه به سیوي کړي حرفونه والو نو متحرک الاوسط به غیر عجمی به او کچرته دي سو نو متحرک الاوسط نو درې حرفونه والو نو دې منصرف او غیر منصرف دوانه ویل جایز دي تانیث بالف مقصوره او الف ممدوده یو سبب قائم مقام نه سببین دي بیا معرفه د لپاره شرط دی نه د معرفي کې صف علمیت دی بیا عجمه ده عجمه ډیر علاقانو غلط لیکل نه عجمه کې دوه خبرې دي عجمه چې غیر منصرف باسو جوړیږي نه لپاره دوه شرطونه دي دا یو شرط به علاقه نه لیکل یو شرط به دا دی چې د لپاره علمیت شرط عالمیت نمبر 1 شرط ول عالمیت دی دویم دا دی چې د عالمیت نه علاوه دویم دا دی چې دا بلکا دا زائد علی ثلاثه وي که زائد علی ثلاثه نو بیا متحرک الاوسط دی فهمه تا به دا یو شرط لیکل دویم دی بګین دی ها بلالم د قیول کړه لکه دا دوه نمبر کټ شوی اج درګي به غلط کړه نو پای کې نور نمبر غلط کټ شوی یو عالمیت کې عجمه کې دا شرط ہے عجمه کې یو شرط عالمیت ته او دویم شرط ورته غره چې زائد علی ثلاثه وي که زائد علی ثلاثه نو بیا متحرک الاوسط دی لکه په شو به باندې بیا جمع ده نو جمع لپاره شرط ده چې دا به جمع منتهى الجموع وي جمع منتهى الجموع دي ته چې د دینه اخو نور جمع نه راځي جمع اقصا ورته ملګي او جمع الجمع ورته ملګي دا هم یو سو قائم مقام د 200 غونه دي
بیا جمع منتهى الجموع علامه ده چې په دریم ځای کې عارف علامه د جمع منتهى الجموع راغلي وروسته که یو حرف مشدد به کتبه اولنی به مکسور او کتبه دریو اولنی به مکسور وي دویم به یې او دریم به په خپل حال باندې وي او دا هم یو سبب قائم مقام د دوه سومون دی بیا ترکیب د دې نه مراد هغه مرکب منصرف ته مرکب منصرف بعل بک او دا او الف نون زائدتان د پر شرط داره کله اسم په اخره کې راغلیو بیا ولدا ده د اسم په اخره کې دا راغلیو بیا ول شرط داره چې دا به عالم بوي او کله فعل په اخره کې راغلیو د صفت په اخره کې نو بیا ول شرط داره چې مؤنث به فعلانتون په د معنی راغلی وزن فعل په دوه قسم دی یو هغه وزن د فعل دی چې هغه د فعل سره خاص وي په دغه باندې اسم نه راځي او دویم دا چې دغه باندې اسم هم راځي لکه اسم پر راتلو نو بیا ولا شرط داره د دې په اخره کې بده چې تا نه وي چې د وقف فعل کې په حاصل بدلیږي خاجي دا بیا د دې نه بعد دا چې دغه اسم منصرف دی کنه دا پدری مقاصد باندې بدری قسمه باندې یو پکې مرفوعات یو منصوبات یو مجرورات او د دې نه بعد بیا توابع دي مرفوعات اتدي پای کې نمبر 1 فاعل مفعول ما لم يسمى فاعل مبتدا خبر د ورو مشبہ بالفعل خبر او د ما د خبر لا فی جنس خبر د افعال ناقصو اسم او د ما ولا مشبهتان بلیس اسم پای کې هر خبره شو چې فاعل لا ست ویلېږي هر هغه اسم ته لګي چې مخکې د فعل لغلی یا شی به فعل لغلی د دې فعل یا شی به فعل نسبت دغه اسم نسبت دغه فعل یا شی به فعل د پداس طریقې سره شوی چې دا په دې سره قائم وي واقع بنوي او بیا دا ویل شي چې د هر فعل لپاره فاعل ضروری دی فاعل کله به ضمیر راځي کله به اسم ظاهر راځي او دغه ضمیر باس په بیا اوس کو چې ضمیر کله بارز وي او کله مستتر وي بیا دا چې د فعل فاعل قاعده وي تاسو به سوال کوم راغلی وي چې فعل به کله مونږه مذکر راوړو کله به مؤنث راوړو کله به واحد راوړو کله به تسنیه او جمع راوړو نو اسانه خبره د واحد او د تسنیه د جمع راوړو په باره کې کچه د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر نو فعل به همیشه لپاره واحد راوړل کېږي برابر خبره ده تسنیه او واحد او جمع او کله د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر نو بیا به د فاعل مطابق راوړل کېږي کله مذکر ضمیر او جو مذکر براوړي کله مؤنث او مؤنث براوړي او کچرته تسنیه او جو تسنیه او جمع او جمع کو واحد او واحد براوړي بیا فعل و موږ په کوم ځای کې مذکر راوړو په کوم ځای کې مؤنث راوړو لکه چې د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي وو او د فعل او د فاعل په منځ کې فصل بغیر سره نه راغله د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي وو او د فعل او فاعل په منځ کې فصل بغیر سره نه راغله نو په دې صورت کې په فعل همیشه لپاره مذکر راوړل کېږي مؤنث راوړل کېږي او کچرته د فعل لپاره فاعل مؤنث غیر حقيقي یا د فعل لپاره فاعل کو مؤنث حقيقي لکه په دواړو په منځ کې فصل لاغلو نو به اختیار دی لکه ضرب اليوم هندونو مل شو ضربت اليوم هندونو مل شو او کچرته د فعل لپاره فاعل جمع مکسر او غیر حقيقي نو جمع مکسر نو بیا هغه مذکر او مؤنث باندې راوړل شي لکه قام الرجال مل شو قامت الرجال مل شي خالي بیا کله کله فاعل چې دا حذف کیږي او مفعول لري قائم مقام لکه کله فعل مجهول وي دویم نمبر هغه فعل مال مسمى فاعله چې ورته نائب فاعل ویل کېږي ادري په منځ کې بحث د تنازل فعلین چې دا راغلو چې کله د یو اسم راغلی د نه مخکې دوه فعل راغلی هر فعل دا تقاضا کوي چې رسونه اسم د دماغ لپاره دماغ لپاره معمول جوړ شي نو بیا دا دوه حالتونه وسلو چې کله ځوانه په فاعلیت کې تقاضا ځوانه د فاعلیت تقاضا کوي یا ځوانه د مفعولیت تقاضا کوي اولنې د فاعل او دویم د مفعول تقاضا کوي یا دریم د سلورم دا چې اولنې د مفعول او دویم د فاعل تقاضا کوي نو هغه کې دا ویل شو چې بسرین وبنځ باندې فعل اول لر عمل ورکول غوردي او د کوفین وبنځ باندې فعل ثانی لر عمل ورکول غوردي او که کم د تنازع د ختمولو لپاره یا هو به اضمار کې یا به اظهار کې او یا به جننده حذف کې د فاعل حذف جننده هناروا ده د مفعول حذف جایز ده او اضمار قبل ذکر دغه لکه رتبتن جایز ده او لفظا ناروا ده خادم بیا نائب فاعل هم د فاعل په شان دي په ټول احکامات په هیڅ ځای نشته خدا مفعول وی د فعل قائم مقام بیا مبتدا خبر ځوان ویلو مبتدا او خبر هغه ځوان اسمونه چې د عوامل لفظیه نه خالی وي مبتدا هم د عامل لفظي نه خالی وي او خبر هم د عامل لفظي نه خالی وي دوه کې فرق دی مبتدا مسند له او خبر مسند به واقع کیږي بیا اصل په مبتدا کو دا خبره چې معرفه وي کله کله پنکیره کې جنن دا تخصیص پیدا شي هغه بیا هم واقع کیږي مبتدا پنکیره کې چې تخصیص پیدا کیږي دغه لپاره دا خبره وا چې کله
د نکیرې صفت ذکر کړل شي یا دا چې هغه د حرف استفهام نو وروسته او د امن مکه جنندار شي لکه ارجل فی الدار ام امراه کله ما منفی نو وروسته راشي او کله صفت مقدره د وجنه او بنظم نمبر دا چې هغه پدې کې کله جار مجرور مقدم شي نو په دې صورت کې هم دا مخکې کیږي او کله دوی اسمونه معرفه وي دوی اسمونه راشي یو پکې معرفه او بل نه کېږي کوم چې معرفه او مبتدا به کوي کوم چې خبرو به نه کېږي خبر کله کله جمله اسمیه راځي د دې لپاره دا ضروری ده چې لکه بدی کې بیا ضمیر به چا راځي وي د مبتدا طرف ته عام خبر کې دا خبره ده چې دا مفرد وي دا شان بدی کې جار مجرور خبره تر چې نام شو بدی کې بیا د مبتدا قسم ثانی خبره شو مبتدا قسم ثانی دا مسند نه وي بلکې مسند وي صفت وي او د حرف نفي نو رسو واقع شوی یا د حرف استفهام نه او رسو د اسم زائل لره فور کړي بیا د حروف مشبہ بالفعل حروف مشبہ بالفعل ان کان لیت لكن لعل د دې عمل ذکر کړو چې مبتدا خبر داخليږي مبتدا ل رفع او خبر مبتدا ل نصب او خبر له رفع ور کوي او د ان کان واخوات وافعال ناقصو اسم د دې په اړه خبره شو چې افعال ناقصه څه ته وایي د افعال ناقصه ولي وایي افعال ناقصه كان صار اصبح امسى اصحى ظل بات ما فتى ما دام من فك ليس ما برح ما زال عاد اوضه راح او غدا دا تر شو بیا د ما ولا مشابهتان بلیس اسم او دای په اړه چې ما ولا د لیس سره وسو خبرو کې مشابهت لري بدو خبرو کې مشابهت لري لال فی الجنس دا ول شو د هر مطابق مثالونه دا هم ذکر شو دنه بعد بیا منصوبات شروع شول منصوبات دولت مفعول مطلق مفعول به مفعول فيه مفعول له مفعول معه حال تمیز مستثنا د ورو مشبہ بالفعل اسم د افعال ناقصه خبر دلال فی الجسم منصوب او ما ولا مشبهتان بلیس خبر مفعول مطلق تعریف کړو چې دا هر هغه مصدر ته لګیږي چې د فعل مذکور په معنا باندې وي او دا د سره پر راځي د دې دغه یا خو د تاکید پر راځي یا نوع د پر راځي او یا د عادت د بیان د پاره چیندا راځي کله کله وانه ماده هیوي او کله کله ماده یوي باب بدلی او کله باب او ماده وانه بدلی دا درې قسمونه د دې ویل شو او د دې فعل کله کله د قیام د قرینې د وجنه حذف کول جایز دي او کله کله واجب وي واجب چې دا سماعي دي لکه سوقيا نو شکرا ده به مفعول به دا هغه اسم دی لکه چې فاعل د فعل په هغه باندې واقع شوی فاعل د فعل په هغه باندې واقع شوی او د دې فعل د قیام د قرینې جایز هم دي او واجب هم دي یو صورت کې جایز دي څلور صورتونه واجب دي واجب کې نمبر 1 سماعي دي لکه د عربو نه دي چې ورته شوی لکه انته خير لكم او امران ونفسه اهلا وسهلا دې پر د مثال دویم نمبر تحذير دي تحذير دا هغه اسم ته ویل کېږي چې بدی کې عمل کړل شوی په تقدیر د اتقی سره او محذر او محذر منه دا بای کې ذکر شو تاسو ته چې محذر څه ته محذر منه څه ته وایي درې ما اوس من عامله على شریطه تفسیر هر اسم چې رسل فعل یا شی فعل غلي ادغه فعل یا شی فعل مشغوله کړی دغه اسم د عمل کول نه په ضمیر یا متعلق د سره په دا حیثیت سره چې دا په دې سره مسلط کې یا د دې متعلق په دې باندې مسلط کې دا بخا مخا نسب ور کوي هغه لره هغه کې باس شو څلورم نمبر منادا وا چې دا هغه اسم ته لګي چې د ندا په ذریعہ سره هغه ته आवाज کول شوی حروف ندا پنځري یا ایا حیا ای حمزه مفتوحه پدې کې ایا حیا د بعید لپاره ای حمزه مفتوحه قریب لپاره یا عام د ځوان لپاره کله کله حرف انده حذف کیږي د منادا اعراب مونږ ولو پنځه قسم اعراب چې منادا مفرد معرفه وي ندا او مبني په علامه د رفع باندې او دویم نمبر دا چې کله منادا باندې لام استغاثه داخل شي نو مجرور وي او څلورم نمبر دریم نمبر چې کله په دې باندې الف استغاثه په دې پورې منښ شي ندا منادا و مفتوح وي او څلورم نمبر چې کله منادا منصوب یا منادا مضاف یا شبه مضاف یعنی غیر معین وي نو په دې صورت کې منادا منصوب وي او بلکې چرته منادا معرب باللام وي نو د دې په صورت د حرف ندا او د منادا په منځ کې با لفظ د ایها د مذکر د لپاره او یتوها د مؤنث لپاره دا برول لګي ترخیب د منادا یا د منادا په اخر کې حروف حذف کول بیا به کله موږ یو حذف کو کله بدوا حذف کو نو کچته د سی و چې د حرف علت پکې راغله او د اول لمخ نو بیا موږ دوانه حذف کو کار علت پکې نو راغله بیا به یو حذف کوم خاجي بدی کې بیا دغه شان دي دغه باسوم شو د مندوب ذکروم شو چې مندوب چې هغه د فریاد طلب کولېږي د یا او د ایا په ذریعہ سره
بیا هغه نه بعد دریم نمبر مفعول فی چې پای کې د فاعل لا فعل هر هغه اسم ما وقع علی فعل ما وقع فی فعل الفاعل چې پای کې د فاعل او فعل واقع شوی دوه قسمونه دي مفعول فی ظرف زمان او ظرف مکان مفعول فی د دویم ظرف وي ظرف مکان چې په مکان کې د فعل واقع شوی او زمان چې په زمان کې واقع شوی دوه قسم دي ظرف زمان مبهم ظرف زمان معین ظرف مکان مبهم او ظرف مکان معین او ای کې بیا د خبره شو بیا مفعول له چې د فاعل لا فعل دغه د پاره واقع شوی یا هغه موجودو د وجه نه واقع شوی لکه جاء البرد وجاء البرد دا ضربته تعذيبا دا مثال ویلو بیا مفعول ما هو چاره دا شو نو رسو ذکر وی چې او په معنا د ما باندې دا شو نو رسو ذکر وی چې او په معنا د ما باندې لکه جاء البرد والجبات اي مع الجبات او په دې کې بیا دا خبره تر شو حال بیا مو ویلو حال هغه لفظ ویلېږي چې د فاعل یا د مفعول به یا د ځوانو هيئت بیان کړی هيئت د بیان لپاره چې د فاعل نه د فعل واقع کېدو په دغه ټیم کې د فاعل په کوم حالت کې یا د مفعول نه صادرېدو نه مفعول په کوم حالت کې نو دا مثال له جاني زید راکبا مررت بزید او کله کله فاعل معنی لکه زید فی الدار قائما په حال کې عامل چې دا فعل وي یا معنی نه فعل پکې وي او حال دا همیشه لپاره نه کېږي ذل حال چې دا معرفه وي کله که ذل حال نه کېرو نو بیا به دا حال په ذل حال باندې مقدم کې چې د صفت سره مشابهت درنه شي حال عام طور باندې مفرد وي کله کله حال جمله خبریه هم راتلی شي که حال جمله خبریه راغله نو بیا دې لپاره ضروري ده چې بدی کې رابط پکار وي هغه رابط کله واوي او کله ضمیر وي کله دوانه وي او عامل لري کله کله حذف کیږي هم بیا تمیز ویلو تمیز دا راغ نه کېږي ته ویل کېږي چې هغه د مقدار د ابهام لري کوي ابهام لري کوي یا د مقدار نه ابهام لري کوي یا د عدد نه ابهام لري کوي یا د کیل نه لري کوي یا د وزن نه لري کوي یا د مساحت نه لري کوي دا لپاره دغه مثال نه ویل شو اگر غیر مقدار نه لري کړو نو هغه عام طور باندې مجرور راځي او د دې نو کله کله جمله هم راځي لکه طوب زید نفس دغه نسبت نه ابهام لري کوي بیا مستثنا ویلو مستثنا هغه اسم ته ویل کېږي چې الا یا اخوات د الا نو رسو ذکر شوی او د دې مقصود دا وی چې الا نو مخکې کوم څه نسبت د اسم ته شوی دی د الا نو رسو چې کوم اسم راغلی دی ته هغه نسبت نه دی شوی او دغه اخوات د استثناء دا ویل شو چې خلا دا ليس عدا ما خلا ما عدا ليس لا يكون او دا ویل شو د الفاظ ویل شو بیا مستثنا په دوه قسمه مستثنا متصل او منفصل متصل هغه ته ویل کېږي چې مستثنا او مستثنا منه کې داخل وي او بیا د حرف استثناء په ذریعہ سره ته وتلی وي او مستثنا منقطع چې د سم نه بګی داخل نه وي دې لپاره بیا موږ دا ویلو چې مستثنا مفرغ او غیر مفرغ مستثنا مفرغ چې پای کې مستثنا منه مذکور نه وي مستثنا غیر مفرغ چې مستثنا منه پکې مذکور وي او بیا بل یو دای په کولو کلام موجب او غیر موجب چې بریږي نفي نه استفهام نه راغلی نو کلام موجب دی هغه بګی راغلی نو کلام غیر موجب دی بیا د مستثنا اعراب په څلور قسمه باندې کچرته دا مستثنا متصل وي او د الا نورستو په کلام موجب کې راغلی وي نو دا یا کلام یا مستثنا منقطع وي یا مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم وي نو بدی او یا د خلا او د عدد نورستو راغلی نو بدی صورتونه کې ودا منصوب وي کچرته الا نورستو په کلام غیر موجب کې راغلی وا او مستثنا منه په مذکور ونه بیا نسب ویلم جایز دي او بدل ویل هم جایز دي او کچته مستثنا مفرغ وا نو په کلام غیر موجب کوا نو بیا په دې صورت کې دا عامل مطابق په اعراب او که دا غیر او سوا سوا حاشا نو راغلی وا نو په دې صورت کې بیا مستثنا مجرور وي دا غیر او اعراب هم درې بشان دي کم چې دا الا ده بیا دې نو څو دا افعال ناقصو خبر او د ان د حروف مشبہ بالفعل اسم او دا منصوب للتی لنفي الجنس یعنی هغه مسند الیه چې د دین ورستو هغه شي بیا د اعراب جداو چیرې کې دین ورستو چې الله راغلی د لانو ورستو نکره مفرد راغلی و نو مبني په فتحه باندې او که معرفه یا نکره موصوله و نو بیا به مرفوع وي دویم لا بسره دویم نکره نه راوړل دا به واجب او کچته نو پنځه صورتونه پکې بیا دي بیا ما ولا مشبهتن بلیس خبر په باره کې دا خبره شو چې عام عربیان دول عمل ور کوي او اهل حجاز والا ابو تمیم والا ولا عمل نه ور کوي بیا مجرورات موږ چې بدی کې دوی یو حرف جر د مجرور به حرف جر نو مجرور به حرف جر چې کر بده ورسو به حروف جارو کې بګي او دلته یې د مضاف الیه چې کړه چې دا هغه اسم د جدید نسبت کړل شي په واسطه د حرف جر سره
حرف جر چې دا پرې کې مقدر وي حرف جر پکې مقدر وي او لکه او دې بیا درې قسمونه دي اضافت لفظي او معنوي اضافت لفظي چې په دې کې صيغه د صفت چې دا مضاف نه وي بل معمول طرف ته او معنوي چې په دې اضافت لفظي چې صيغه د صفت پکې مضاف خپل معمول طرف ته معنوي چې نه وي پکې بیا معنوي په درې قسمه ده یو اضافت لامی چې لام پکې مقدر وي فی وی چې فیا پکې مقدر وي فی پکې مقدر وي امینی چې من پکې مقدر وي کچته ته مضاف الیه د مضاف د جنس نه او مضاف الیه د مضاف د لپاره ظرف نو بیا پکې فی مقدر وي او کله دې د جنس نه نو بیا پکې لا مقدر بیا من مقدر وي او کله نو بیا پکې لا مقدر وي دا ویل شي بیا اضافه لفظي سره پر راولېږي اضافت معنوي نو اضافت معنوي د تخفیف لپاره یا تعریف لپاره جندار راځي اضافت لفظي صرف د تخفیف لپاره جندار راولېږي بیا دا غیر وروسته توابع پنځه توابع ذکر شو توابع تابع كل ثان معرب باعراب سابق من جهه واحده هر هغه دویم اسم چې دا اولنی ورس اسم نو ورس راغلی دوانو اعراب هم یو شان دي او وجه د اعراب هم یو شان دي دې پنځه قسمونه دي نعت عطف بالحرف تاکید بدل او عطف بیان نعت په باره کې دا خبره شو چې خپل مطبوع د معنی وضاحت کوي او یا د مطبوع د متعلق د معنی وضاحت کوي صفت به حالیه او صفت به حال متعلقه صفت به حالیه د خپل مطبوع سره په لاسو خبرو کې په وخت کې سلور پکار دي په رفع نصب جر کې او په معرفه نه کې لګي مفرد تسنیه جمع کې مذکر مؤنث کې او دویم قسم چې نن د خپل مطبوع سره په پنځو خبرو کې مطابقت وي چې په یو وخت کې پکې دوه ضروري په رفع نصب جر کې او په معرفه نه کې لګي بیا د دې فائدہ را ده چې دا د دوانه کنه کې ویني د تخصیص فائدہ ورکوي او معرفه وي نو بیا د وضاحت فائدہ ورکوي او کله کله صرف د مدح لپاره کله کله صرف د دم لپاره کله کله صرف د برکت لپاره او کله کله تاکید لپاره چندار راځي دویم نمبر عطف بالحرف چې دا تابع ته ویلېږي چې مضبوط د کمسیس نسبت شوی هغه نسبت دې هم شوی دوانه مقصود وي او دې ته عطف نسق هم ویلېږي حروف عاطفه دا ذکر شي واو فا ثم او حتى اما لا بل لكن بیا د دې مطابق قاعده ذکر شوی چې کله مرفوع متصل ته معطف کې اسم زائد مؤکد کې نه لپاره دا خبر ضروري ده چې ضمیر مرفوع منفصل جندا پکې راوړي که تفصل نو کفصل ونه بیا هغه دی قاعده دې متعلق ویل شوی بیا دریم نمبر تاکید او تاکید هغه تابع ته لګي چې د مضبوط د کمسیس نسبت شوی دا غیر وضع دا غیر مؤکد کول لپاره جندا راځي تاکید په دوه قسمه له تاکید لفظي او تاکید معنوي تاکید لفظي چې په تکرار د لفظ سره وي د لفظ بګي دوباره راغلی اسم بګي په پیر راغلی یا بګي فعل په پیر یا بګي حرف په پیر راغلی او تاکید معنوي په دوی الفاظ سره دي نفس عین کل کلا وکلتا اجمع اقطع ابطع ابصع نفس او عین پرې سره د مفرد تسنیه جمع درې وانو چې نه تاکید راځي په کل سره د تسنیه په کلا وکلتا سره صرف د تسنیه راځي او په کل اجمع اقطع ابطع ابصع سره دا په دوانو فرق دی چې په کل کې با صرف ضمیر بدلیږي با او په اجمع اقطع ابطع ابصع کې با صيغه بدلیږي بیا اجمعو اصل اقطع ابطع ابصع دای دغه دي تابع دي انده دین یو جدا نه راځي او نه لري باندې مخه کې دي بیا بدل ویل او بدل لا تابع ته ویلږي چې نسبت کړی شوی دي ته دا کم چې د مطبوع ته نسبت شوی او په نسبت کې مقصود دا بدل وي مطبوع او مبدل منه صرف د توتیه او تمکید د تمهید د پاره جندار اورل شي دا بدل ټولو قسمونه دي بدل کل بدل بعض بدل استعمال بدل غلط بدل کل دې ته ویلږي چې دا خپل مطبوع او خپل مبدل منه کل وي لکه جاءني زيد اخوك او بدل بعض چې دا تابع د خپل مطبوع بعض حصوي او بدل استعمال چې کل ویني بعض خو دې سره متعلق وي او بدل غلط چې د غلطۍ نه ورستو ذکر شي دا ویل شو بیا عطف بیان ویل شو عطف بیان دا تابع ته ویلږي چې خپل مطبوع وضاحت کوي خدا صفت نه وي او دا په دوه اسمونو کې کوم مشهور اسم چې نه هغه دا عطف بیان ویلږي او دا متعلق خبره اترې دا شو نه دا اسم معرب ذکرو و د دې نه اخوا اسم مبني چې دا شروع کیږي مبني څه ته وایي د مبني پس دا اسم مبني ختم شي نو بیا به خیر سره فعل او بیا به حرف ته دا به وي د اسم فعل حرف کلمه چې په لور کې ویلو کنه دا به اخر ته شي نو دا وصف اسم معرب وې مکه سبب وونه ها دا تاسو واړو شامل تاسو